السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رو ابراهیم عقود حساب آسان دی انشاءالله. هغه داسې دی چې په ښي لاس کې تر یو کم سلو پورې حساب دی، دا به اول یاد کړي، او په دې چپ لاس کې تر 9900 پورې حساب دی، او دواړه لاسونه چې یو ځای کې بیا 10,000 پورې حساب دی. دا خو یوه قاعده شو، دا یاده کړه. بیا په ښي لاس کې دا درې ګوتې چې دي، دا وړه ګوته، بیا دا بونډه چې ورته وایي، بیا منځنۍ، نو دې درې ګوتو کې عشرات دي. عشرات دې درېو کې، درې ګوتو کې عشرات دي. عشرات مو یې وایي، دغه دې اکای چې ورته وایي، دا یویز حساب دی. یو نه تر 9 پورې حساب په دې درېو کې دی. او په دې دوه ګوتو کې چې غټه ده، دا بله ده، په دې کې عشرات دي: 10 شل 10 40 50 شپېته اویا اتیا نوي، دې دوه ګوتو کې دي. نو بیا یو حساب دا دی چې دا وړه ګوته چې ده، دا به لږه ماته کې دغه شی، دا یو، او دوه دا دي چې دا بله پسې لږه ور ماته کې دوه شو، او چې دا درېیمه ماته کې درې شو، خو لږه دغه شی، دا دریش. بیا څلور به داسې کې بېرته دغه دوه منځنۍ به پرتې وي، او کچه به دې ورچته کړې وي، او پنځه دا دي چې دا منځنۍ ګوته همداسې پرته وي، او شپږ دا دي چې دا بېرته دغه بله ګوته بېرته لږه باندې کړي، دا نور دواړه ولاړې وي، وړه ګوته به ولاړه وي، منځنۍ به ولاړه وي، دا شپږ شولو. و دا دي چې دا وړه ګوته ډېره ماته کې تلي طرف ته، چې لږه دې ماته کې یو دی، او چې ډېره دې ماته کړه د اوه شو، دا اته شو چې ډېرې ماته کې، چې کمې ماته کې دوه جوړېږي، او چې داسې ډېرې ماته کې دا دواړه نو تلي منځ ته راولي، نو دا بیا اته جوړېږي، او دا منځنۍ پسې را ماته کړه نو 9 شو، دا د 9 حساب دی. بس چې 9 پورې زیات کړه، بیا دا نور 11 او 12 بیا دې سبا دغه کې ده، ملګري کې به دا خو آسان شو. اوس د دې دوه ګوتو کې عشرات دي، نو لس چې دغه دا حساب دی چې د دې غټې ګوتې دا برنۍ بند، او د دې مسواکۍ ګوتې سر به ورسه کېږي، دغه شان حلقه شان چې جوړه شي، دا حلقه، دا لس دي. او شل دا دي که نه چې همداسې وکړي، همدغه شان دا دوه ګوتې، او د دې دا منځ کې دا لاس دلته کېږي، منځنۍ ګوته او دا مسواکۍ ګوتې منځ ته کې دا غټه ګوته کېږي، داسې دا شل دي. شل او 10 دا دي چې دا دواړه ګوتې سرونه باندې لکه یو شی چې رانیسي، لکه ورږی چړی رانیسي، یا وړوکی شی رانیسي، دا 10. او 40 دا دي چې د دې مسواکۍ ګوتې په دې طرف باندې دا غټه ګوته کېږي، او 50 دا دي چې د هغې دې سټې ته کېږي، سټې. حدیث کې چې 53 راځي، هغه دا دي 1 2 3 او دغه 50، دا 53 شوته وګوره، په دې طریقه باندې 53 جوړېږي. 53 چې حدیث د مسلم کې چې راغلی دی، ورته ښه وګوره، دغه 53 دی. اوس دا 3 مې حساب خو ته لرې کړه، اوس هغه عشرات حسابو، دا 50 دي، دا شپېته دي چې داسې کې دا مسواکۍ ګوته پسې ماته کې لکه ماشه چې جوړه، او دا غټه ګوته به پکې منځ کې ورته کېږي، او یاد لري چې داسې د پاسه به په ورواړی اخوا، او اتیا دا دي چې د دې منځنۍ ګوتې سټې ته به دا غټه ګوته کېږي، او دا بله به ورته سره ماته کړي، همدغه طریقې سره دا اتیا شو. او 90 چې هغه دا دي چې د 10 په شان دي، خو په 10 کې دا غټ سوری کولو، او په دې 90 کې لږ وړوکی سوری دی، لاندې بند سره به دا مسواکۍ ګوته کېږي. حدیث د بخاري کې چې راغلی دي چې یاجوج و ماجوج سوری کړی دی په دیوال کې، واشاره ب90 90 باندې اشاره، دغه د 90 حساب دی. دا د دې دوه ګوتو کار، درې ګوتو کار پکې نشته، صرف د دې دوه، دا 90 حساب شي.
نو یو نوي به دا وي یوه ګوته ماته که بیا دا بله دا 3 نوي شو دا بیا 4 نوي شو بیا دا 5 نوي شو دا 6 نوي شو دا 7 نوي 8 نوي دا 9 نوي 99 پورې دا حساب دی ګوره دا سوریم دی او دا 3 دي پوره ماتې کړي دي دا 9 پورې دا شو دی او 90 دا شو 9 نوي سلو پورې حساب په دې ښي لاس کې نشته دې د وجې نه موږ ویو چې په دې چپ لاس هم ذکر جایز دی کوم علما چې دا وایي چې په چپ لاس ذکر بالکل نشته دا لږ کمزوري شانې خبره کوي ټیک دی چې نبي صلی الله علیه وسلم خپله په ښي لاس باندې ذکر کاوه خو امت ته ویلي دي چې واقدنا بالانامل په عقد انامل کوئ نو عقد انامل باندې سړی ذکر کوي نو هله کېږي چې ګس لاس هم استعمال کړي نو اوس په چپ لاس ته راشه په چپ لاس کې قانون دا دی چې په دې 3 ګوتو کې دا اولنۍ ګوتې دي که نه دا وړه ده بیا پسې ده بیا په دې کې د سوونو حساب دی هلته د 1 2 3 10 9 پورې حساب دلته د سوونو دی سوونه او په دې 2 ګوتو کې زرهاو حساب دی د دې چپ لاس 2 ګوتو کې زرهاو اوس راشه دا وړه ګوته لږه ماته کې دا 100 دي چې دا دویم ماته کې 200 دي دا درېیمه چې ماته کې 300 دي چې داسې دي که نه 400 دي چې داسې دي که نه 500 دي بیا دا بڼه ګوته چې را ماته کې 600 دي بیا چې دا قچه ګوته ډېره ماته کې نو دا 200 چې دا بله پسې ډېره ماته کې 800 چې دا بله پسې ډېره ماته کې 900 دا 900 شو زر به دا چې دلته هلته لس شو که نه په دې 2 ګوتو کې لس حساب دلته به زر حسابي دی هلته دس چل چې دې کړی نو دا 20 دا به 2000 وي هلته چې دا چل کړی نو 10 دلته به 3000 وي هلته چې دا چل کړی و 40 دلته به 4000 وي هلته هم دس چل کړی و 50 که نه نو دا به 5000 وي 5000 هلته هم دا چل کړی و 80 دا 6000 داسې ګوته مې پې ور واړوله نو او یو دلته 2000 بیا دا چل هم کړی و 80 نه دا 8000 او بیا هلته دا داسې چل هم کړی لږ سورې هم کړی و نو هغه 90 دلته 9000 نو دا 9000 شو نو 9000 او 900 چې اوس ملګري کې دا 3 ګوتې ډېر راماته کړه دا 900 به شي دا سورې هم دی او دا ډېر راماته 900 نو دا 900 پر حساب په دې ښي لاس کې ګس لاس کې او په ښي لاس کې ورته معلوم کړو چې یو کم سلو پر حساب نو یو کم 10,000 پر حساب شو په دواړو لاسونو کې بیا چې دا دواړه لاسونه داسې یو ځای کې داسې موټي ته جوړ کړي ورته وګوره داسې دواړه موټي دواړه داسې یو ځای کې نو دا 10,000 حساب دی د عربو حساب دا چې داسې چل به اشاره به وکړي چې 10,000 روپۍ شوې بس 10,000 پورې هغې ته حساب ورته نور نه ورته د عربو دې د وجې نه په حسابونو کې د زرو نه بره حساب هم نشته زموږ په اردو پښتو کې لک شته په عربۍ کې لک نشته دارنګه موږ سره کروڑ شته هغې کې نشته موږ سره چې د ارب شته دی هغې کې ارب نشته موږ سره بیا پسې داسې ورشه فدم شته دی سنکه پکې شته دی بره د هغې حساب هم شته دی دا یو بل شی هم دی دا هغه شیان هم دي که نه تریلیون هم پکې شته دی دا عربۍ کې دا اوس عربانو انګریزۍ نه پکې ور داخل کړي خو پخوا عربو به د 10 نه زیات حساب زرو نه زیات حساب نه ورته ور پیسې اوس نه وي داسې ډېرې نه څه بس دغه 10,000 پورې حساب دی دې باندې ډېر حدیث حل کېږي ها دا ګوره زه چار چاته نه یم خو ته مې خصوصي یار یم ځکه هم درته ویلې که نه دا بعضې مسلو پسې زه خلک کړوم شانې د هغې وجه دا وي چې داسې په تیارې حاصله کړي بیا داسې قدر یې نه وي ورسره لکه بل ورځ مې ملګري ته وویلې ما چې ته دکان کې ناست یې د الله رحمت جوش کې راولې هغې دپاره به 1 کال سفر کې وبالله تعالی التوفیق د الله تعالی ته ژوندی لري السلام علیکم ورحمة الله دا ذکر